بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. زما انتهایی قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو خویندو میندو او د خپل د علاقې او د حلقې او ټولو پښتنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه په یو دوره باندې برطانیې ته هغه په 9 مارچ باندې هغه راغلم. دلته جمعیت علماء برطانیه د هغې مشران پوره 2019 په هغې کې پروګرامونو کې ماته بار بار دعوت راکړی او د هلته زموږ چې کوم حالاتو د وطن او د جمعیت علماء اسلام په حوالې سره نو په هغه وجه باندې زه حاضر نشلم. نو کله چې هغه حالات هغه قابو شلل نو بیا د خپل د مشرانو د هغو په اجازې سره د دې وطن په دوره باندې هغه رالم. کله چې دې ځای کې هغه رالم نو ډېر زر تقریبا یوې هفته کې دننه حالات د ټولې دنیا هغه ګډوډ شله. نو په هغې وجې سره زه په دې وطن کې هغه یم. دې وخت سره پروازونه هغه ټول هغه بند دي. نو انشاءالله دا پروازونه به زر هغه الله تعالی به رحم وکړي دا به کولو شي. زما لکه څنګه چې زړه هغه دې ځای کې د دوستانو سره او د مشرانو سره خاص کر د جمعیت علماء برطانیه د هغې اکابرینو سره او مولانا اسلام علي شاه صاحب او مولانا مفتی طارق علي شاه صاحب وغیره دا دوستانو سره زه دې ځای کې هغه ناست یم. نو دغه شان زما زړه هغه د خپل علاقې او د حلقې د هغې عوامو سره د هغې رونو سره او کشرانو مشرانو او خویندو میندو هغو سره خپل هغه تعلق او د زړه هغه شان هغه قایم دی. الله تعالی دې زمونږ حفاظت وکړي او خاص کر د دې بټګرام د حلقې چې دو پسمانده وما دي او دغه ځای کې داسې وسایل هغه وما نشته دی. نو زما د الله نه ډېر زیات هغه په عاجزۍ سره دا سوال دی چې ټوله دنیا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د امت دی او بیا خصوصا اسلامی ممالک او بیا پاکستان او بیا ورسره خپل علاقه خپل حلقه. نو دا د الله نه زموږ سوال دی چې الله دې زر تر زره باندې دا سکون او اطمینان دا د ټول عالم ته هغه نصیب کړي. زما محترم دوستانو ما چې کوم آیات کریمه ستاسو په مخ کې هغه لوستی دی نو الله فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. ځان وساتئ د هغې ازمایش نه چې د هغې اثر هغه یوازې ظالمان او یوازې هغه خلق چې د هغو د وجې نه دا ازمایش هغه راغلی نو د دې اثر هغه به یوازې هغو ته نه رسي بلکې په دې کې به نور خلق چې هغو ظلم او زیاتې هغه نی کړی هغه به هم په دې کې هغه شریکیږي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تپوس وکړي یا رسول الله کله چې دنیا کې داسې آفات هغه راځي نو په دې کې دا ښه خلق هغه به هم مبتلا کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او ښه خلق هغه به هم مبتلا کیږي او بد خلق هغه به هم په دې کې هغه مبتلای. خو د قیامت پر ورځ باندې په خپلو اعمالو په هغې سره به د الله مخې له هغه به ځي په خپل نظریاتو په خپل عقایدو هغې سره به د الله مخې له هغه ځي. د فتنې او د ازمایش نه د ځان ساتلو د دې دوه صورت دي دوه طریقې دي. اوله طریقه د دې هغه ظاهري ده چې کوم اسباب سره تعلق هغه لري
مونږ ته شریعت هغه هم ښودله چې تاسو به ظاهري اسباب د هغې مطابق هغه به تاسو ځان حفاظت او د خپل قوم او د خپل کور د هغې حفاظت هغه به کوئ. مثلا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام په دوره باندې هغه ته مدینې منورې نه راووته، اکابر صحابه کرام هغه ورسره و. کله چې یو حده پورې سفر یې وکړ نو پته ولګېدله چې په هغې علاقه باندې چې په کومې د هغه دوره وه، په هغې علاقه په هغې کې طاعون او وبا هغه راغله. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابو سره اکابرینو سره خپل مشیرانو سره مشوره وکړله. صحابه کرام هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایتونه احادیث چې د نبی علیه السلام نه اوریدي هغه یې پیش کړه. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم ځای کې داسې مرض هغه راشي نو کوم خلق چې هغه ځای کې اوسي هغه د بار هغې ته نیسي او د بار خلق هغه د هغې علاقې هغې ته نیسي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه د هغې سفر د هغې نه واپس شو. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه هغه د هغې علاقې مشر و. هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې د تقدیر د هغې نه ته واپس شوې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ورته وفرمیل چې ستا په شانته پوه سړی هغه داسې خبره څنګه کوي؟ دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مطابق موږ هغه عمل وکړو. نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې خلیفه راشد دی او د هغه په چاهت باندې ډېر آیاتونه ډېر احکام هغه د شریعت هغه راغلي او د الله په احکامو کې د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې د هغه صفت هغه چې دی نو دا دی چې هغه ډېر سختۍ سره د شریعت باندې هغه عمل هغه کوونکی و. نو ظاهري سبب هغه استعمال کو. د دې مثال هغه داسې دی لکه مثلا یو سړی زکام هغه وولی، ډاکټر ورته ووایي چې ته یخې اوبه غوړ شې هغه ته مه استعمالوه، تازه هوا او دغه یخه هوا د هغې نه ځان هغه ساته. نو دا پرهیز دا د اسبابو لاندې دی، دا د شریعت مطابق دی، دا نه د توکل نه خلاف دی او نه دا د شریعت د هغې نه خلاف دی. بیا دویم د دې پرهیز او د دې دغه روحاني هغه پرهیز او روحاني طریقه هغه ذکر اذکار دي چې سړی الله طرف ته هغه متوجه شي. په حیات الصحابه کې دا روایت دا مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه په دور کې د قحط راغی. د مدینې منورې خلق هغه ډېر زیات پریشان شله. هغه د مصر گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې فاتح مصر ورته وایي هغه ته خبر ولېږه چې داسې په مدینه منوره په هغې کې قحط سالي شروع شوه. هغه ورته ووایي چې امیر المؤمنین ته پریشانی مه کوه، دومره غلبه راولېږم چې د اول اوخ هغه به په مدینه کې او اخري اوخ هغه به په مصر کې، هېڅ پروا مه کوه، موږ سره دومره هغه په مصر کې هغه غله ده، انشاءالله ستا څه قسم پریشانی هغه بني. په دغه شپه باندې یو صحابي هغه خوب ولیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خوب کې زیارت وشو او هغه ته خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې عمر فاروق دی خو یو هوښیار سړی و، د لسی چلو شو، بیا دی راویښ شو. نو لاړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته دا خوب ووی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه صحابه کرام او خپل مشیران هغه راجمع کړه او هغو ته یې ووی چې د دې خوب څه تعبیر دی. نو ټولو د هغې تعبیر هغه دا ووښت چې دې ځای کې روحاني اسباب هغه هم استعمالول دي، دا خو د ظاهري اسبابو طرف ته هغه توجه هغه راغل وه، روحاني اسباب هغه هم استعمالول دي. روحاني اسباب هغې کې ټولو کې هغه مخکې مونځ دی. ځکه حدیث کې راځي چې کله به یو خبره هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پریشان کن هغه راله، نو نبی علیه السلام بادر الی الصلاه
د مانځه طرف ته هغه به متوجه شو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فوراً هغه مونځ وکړو او هغې نه وروستو دعا یې وکړله او هغه ځای کې هغه ټولو پې امین هغه ووی. باران شروع شو، قحط سالي هغه ختمه شوه. دې وخت سره چې کوم مصیبت هغه په موږ باندې راغلی نو هغه داسې مصیبت دی، دې له به ظاهري اسباب هغه به هم په کار راولو او روحاني اسباب هغه به هم په کار باندې هغه راولو. ظاهري اسباب هغه د دې دا دي چې لاسونه وینځل، صاف سوتره پاتې کېدل، کور هغې کې محفوظ پاتې کېدل. دغه شان چې څه طریقې سره هغه موږ ته ډاکټران وایي، موږ ته علماء کرام وایي، دا د توکل نه خلاف نه ده. ځینې خلق هغه په ناپوهۍ کې هغه داسې قسم خبرې هغه کوي. نو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی بیماري او ډاکټر ورته وایي چې پلانکې شی ستا دپاره نقصاني دی او دی وایي نه، دا خو هر څه الله چې دی نو کوي، زه به هغه شی هغه استعمالوم. نو دا ځان سره زیاتې دی. ولې د دې دا مطلب نه دی چې کورونو کې هغه کینو او ټي وي ته یا کورونو کې هغه کینو او فیسبوکو هغې باندې واهیات هغه وکړو. مونږه سوره یاسین دغه رنګې قرآن کریم تلاوت. بیا زه دې کې تاسو ته یو لویه نسخه هغه دا ښیم چې د دې ما تجربه کړله چې د کور کې چې دا ماشومان جات کې دي، دې ته معصوم زه دې وجې نه وایي چې د دو ګناه دي. نو دو چې کله الله ته لاس اوچت کي نو الله تعالی د دو دعا هغه قبلوي. نو ماښام ټیم کې هر ټیم کې چې تاسو دعا کوئ نو دا ماشومان چې نابالغ دا به خامخا دو ته به وایي چې دعا وکئ. نو چې تاسو دعا کوئ او دو پې امین وایي نو انشاءالله د دو د امین داسې دی لکه د ملایکو امین. نو الله به دا وبا دا به ټال کی. او ډیره د افسوس خبره په دې وبا کې دا ده چې دې سره جوماتونه متاثر شله، دې سره مدرسې متاثرې شوې، دې سره هغه ذکر اذکار هغه د دین هغه حلقې هغه ورسره متاثره شوې. نو ډېر په عاجزۍ سره او ډېر چې دی نو په جړا سره او په ډېر فریاد سره دا سوالونه هغه پکار دي. شاید چې دا د جوماتونو په برکت سره، د مدرسو په برکت سره، د علماو په برکت سره انشاءالله او د دې وړو او د دې ذکر اذکار د دو په برکت سره به الله تعالی دا مصیبت زموږ نه اوچت کړي. زما تاسو ټولو ته دا پیغام دی چې د ظاهري اسباب هغه به هم په کار باندې راړئ او دې سره سره روحاني اسباب او خاص کر د ماشومانو نه دعاګانې هغه اخیستل د دې به ډېر زیات اهتمام کوئ. الله دې د ټولې دنیا نه دا وبا هغه پورته کړي او الله دې زموږ حلقه او ټول پښتانه ټول مسلمانان ټول الله تعالی د هغو حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.